السلام علیکم. دا مرګ چې دی کنه دا پنیټه دی او کوشش خپل کول پکاري چې خپل حفاظت وکړي، خو ته د مرګ نه پټېدی نشي. زه د نن د حضرت سلیمان علیه السلام د دربار یو واقعه بیانوم، کم چې کتابونو کې دی او موږ ته خپل علما حضرات هم ویلي دي. وایي د حضرت سلیمان علیه السلام دربار لګېدلی نو حضرت اسرائیل علیه السلام هلته راغی. چې راغی نو یو کس ته یې ډېر په حیرت سره وکتل او ډېر په غور یې ورسره وکتل او بیا څه وخت پس لاړو. هغه سړی د حضرت اسرائیل علیه السلام د کتو نه دومره ګبراو شو چې سلیمان علیه السلام ته یې وویل چې ما د دې ځای نه هوا ته حکم وکړه چې ما د دې ځای نه لرې یو ځای هغې ته ورسوي. حضرت سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو. د حضرت سلیمان علیه السلام معجزو کې دا وه چې هغه به د چرند پرند په جبم پوهېدو او دا ډېر شیزونه دنیاوي د هغه په کنټرول کې وو. نو هوا ته چې حکم وکړو هوا هغه هغې ځای ته ورسو. بیا 2-3 ورځې پس یا څه وخت پس حضرت اسرائیل علیه السلام بیا راغی دربار ته. نو سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو چې تا هغه مخکې چې راغلی وي یو کس ته یې ډېر په غور کتو، دا ولې؟ هغه ورته وایي چې الله پاک راته حکم کړی چې د نه به ساه والي په هغې لرې ځای کې او دې دلته ناست دی. نو زه حیران وم چې دا به څنګه کیږي، خو د قدرت نظام دی چې مرګ له سړی ځان په خپله رسوي. موږ ډېر خلک په دې وجه باندې د حق سره نه ودرېږو چې هسې نه څوک مو مړه نه کړي او داسې خلکو نه قبرستانونه ډک دي چې څوک په دې وجه د رښتیاو سره د حق سره نه ودرېده چې بېګناه مړه نه شو. نو چې کله مرګي هغه به هر ځای کې راځي، ته هغه نشي رکاولی. دا د الله پاک اټل فیصله ده، خو کم از کم چې دا پته ولګي چې ته د حق سره ولاړ وې که د باطل سره ولاړې، دغه اهمیت لري. مرګ خاصم دی. نو کوشش کوئ چې د خپل نظریې سره، د خپل سټانس سره، د خپل حق سره ودرېږئ او مرګ په هر ځای کې به راځي. امید لرم ستاسو ویډیو خوښه شوي. کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.